الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم مسلمانانو، ما دا قرآن کریم دا 15 پارینا دا یو آیت کریمہ سے حصہ ولستا چونکہ قرآن کریم مونږ او تاسو ته زمونږ د زندګۍ طریقه ولو چې زمونږ او تاسو زندگی په صحیح طریقه سره تیر شي دا غي لارې راته بیانې چې په دې لارو باندې څوک روان شي اب کامیابی که د دې لارو نه څوک پاتې شي نو اب ناکامي. محترم مسلمانانو، زمونږ د دین اسلام دا مشتمل دی په حقوق الله او په حقوق العباد سره. حقوق الله معنا د الله حقونه، حقوق العباد د الله د بندګانو حقونه. چرتم چې مون قران کریم وګورو نو که حقوق الله بیان شوی و سره حقوق العبادم بیان شوی. حقوق العباد د الله رب العزت د بندگانو د الله د مخلوق داغي مونږ او تاسو سره کومي ذمہ داري متعلق دي. ګوره زمونږ دین اسلام مونږ او تاسو ته د مردگانو حقونه مخی، د بیمارانو حقونه مرادخی، د گاونډیانو حقونه مرادخی، د والدینو حقونه، نو د اولاد حقونه، د رشتہ دارانو حقونه، د زناورو حقونه، د انسانانو حقونه، نو د پیریانو حقونه، د جاندارو حقونه، نو د بیجان حقونه. دین اسلام کې تش حقونه دی. ګوره ها په دې وجہ احادیث مبارکو کې راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بکلا یو جنازې ته حاضر شونو تپوس به کو. تپوس موږ نشو کولی
نبی علیہ السلام به تپوس دا کو علیه دین پد پردی حق شتا پد د چا پردی روپے لس روپے شتا کو ورتب اویلی شو آو پد باندې پردی حق شتا الګه سو کی ذمہ داری اخلي چې د حق بادا کی که چا بوي آو زی ذمہ داری علم نو بیا به نبی علیہ السلام جنازه ته مخ کې شو او کچرتا چابا غږ اونکا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد اغه جنازې نه راوست شو پیغمبر علیہ السلام په اغه چا جنازه نکولا چې پچا باندې پردې حق بوخا پدی وجہ بعضی مفسرین ذکر کوي چې د قیامت ورځ به یو تن با د جنت سره نږدې ولاړی خو د جنت دتلو اجازت به ورته نه ملاویږي داغه نه به تپوسو شي چې دا څه وجه دا دونه نږدې جنت ته راغلی او تا بیا هم دې جنت ته نه پرېږدي وی دی به ورته وایي چې ما په دنیا کې د ګاونډیانو نه د ګنډلو ستن غوښتلې وه بیا می دوباره اغیتا نو ورکړی ایره شوی میوا نو پاغه یو د ګندلو ستن کې می جنت ته نه پریری یو د ګندلو ستن د پردی باغ نه میوي راوړل د پردی پټینا سبزیان راوړل خشاکونه راوړل سرانګ راوړل پولی تراشل دا خو لا ډیر لوی خبره ده د ګندلو د ستن په بارکی جنت ته نزي هغه یو تن ته وی تاولی جنت ته نه پریدي هغه وی ز پلار باندې روانو ما د گاونډیانو د پټینه می د خپل غاخونو د صفای د پارا یو ډکی قدر رامات کړي وا بی اجازه تا څونه ډکی محترم حقوق العباد دا ډیر زیات اهم دي یو حدیث پاک وره نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د صحابه کرامو نه تپوس کیا اے ملګرو اتدرون من المفلس تاسو غریب او فقیر پیژنئ چې غریب چاته وي فقیر چاته وي نادار چاته وي صحابه کرامو تو یې الله حبیبا مونږ غریب او مسکین هغه چاته وایو لا درهم له ولا دینار لا چې سره پیسې نه پیسې و سرنی دا غریب دی کنه نبی علیہ السلام منلا غریب نه دی اصل غریب هغه انسان دی د ډېرې نیکي کړې دي خیرات صدقات ذکرونه دعاګانې تهجد ډېرې زیاتې نیکي کړې دي ورځ د قیامت دا د غرونو نه سیوا نیکي د هغه حاضر شوي پدې کې یو تن راغی رب دوی رب دا سړی د ډېرې نیکي کړې دي او د زما د پټینا شوتل ری بلې ری دنیا کې د زما د پټینا شوتل ری بلې الله به وتوی راشانو د نیکو نازان له یو پندو تړه یو پندې کې په یو پند شوتل کې لاړلې ښا دا صحیح حدیث محترمو بل تن راغی هغه وی رب دا خو ډیر نیک انسان او ډیر خیراتونه زکاتونه ورکولا ډیر ذکرونه نفلونه کولا تلاوتونه کولا خدا سے بیٹی مټیم به زمونږ دا پولی تراشلې ویراسا تم تینا یو پند یو سا دستا کما پولی تراشلې دا غي په بدله کې بلتن برش رب دا سړی په لاره باندې روانو زمونږ په پټي ور تیرې ده دالچینې یو دو وږي مات کړي وه هلکه تم چې نه کې یو سا بل به وایي ربه زمونږ د پټي نه ګني مات کړي وه راشه تم چې نه کې یو سا بل به وایي زمونږ دا حقوالی وه زمانې یو روپۍ ګیره کړې وه وایي راشه تم چې نه پاڼې یو سا کسان راځي او دغه چې دا څونه نیکي وي د هغې نه خلک ځان له پنډونه تړي ښه نیکي ختمې شوې او خلک لا نه دي ختم خورې راله
هغه خوري رب ته وی اے زما ربا دا زمونږ رورو نو ډیر نیکو کارو ډیر نیکي ګټلې دي خو ربا دی چې د کمپلار زویو دا غپلار خو زم لروم کنه نو جربونه د سره خو زمونږ پکې یو کنال نیم کېده مونږ له خپل ایسه نوارا کړې خورې وی زمونږ مرلد وا کنال نیم هغه د گیر کړي وو نیکي خو ختمې دي الله به توي دو د نیکي ختمې شوي دي نو تاسو لګي د خپل ګناهونو یو پن راوړې ادم الله ما کې واچوي اوس هغه ګناهونه وروړي ادم الله ما کې واچي بلتن براشي نیکه غنشتا اغي تبا وی لیکيږي چې تاسو د خپل ګناهونو نه پندونه راوړې د عمل نامه کې واچوي احادیث مبارکو کې راځي د دې تاسو نه نیکه وکنه داغي نه بسېوا د ګناهونو عمل نامه ډکش دا پردي حقونه وسره کیږي کنه ها محترم دارز د حساب را روانه ده په دې وجہ د حقوق العباد معاملې ډېر سنگینه ده ما چې د آیت مبارکه سیسه لستوا باغی کی الله رب العزت اول خپل حق ذکر کیا چې زما فیصله دادا عبادت به आवाज د الله کوي سجده به आवाज الله ته کوي مصیبتونو کې به پکار आवाज الله ته کوي رامدد چې غبا आवाज یو الله ته وخه الله تعبدوا الا اياه بندگی به आवाज الله لکوي غلامی به आवाज د یو الله کوي نور سره دویم حق د بندګانو حقوق کې ورپسې ذکر کوي نو بالوالدین احسانا د مور پلار سره به احسان کوي مور پلار باندې خپ کوي ورته بندګانو په حقونو کې اول حق الله د خپل حق سره متصل د والدینو حق ذکر کو په دې وجہ د والدینو د حقوقو اهمیت په نور حقوقو کې را سیوا ده زګه حدیثو مبارکو کې راځي کم یو تنلره چې مور پلار نه بخي الله نه بخي د چانه چې مور پلار رضا الله ام ته نه رضا د چانه مور پلار خفا الله ام ته نه خفا مور پلار دا خوري لوی حسته دي او د دې پته هغه چاته هغه وخت کې ولګي چې دا مور پلار سترګي پټي کې ښا او د خور بالغ ولا سردا کې خو دي په دې وجہ محترم مسلمانانو د چا چې والدین ژوندۍ هغه خوشاله ساتي ایمه پکاره جواب ولا مرا ګرځوي دای په مخ کې په ادب سره خبره کوي دای په आवाज خپل आवाज مو چتوي هغه لدا سموایا چې تاسو نه پويږئ دغه دنن دا وردا بچي اکثر مور پلار ته تاسو پس پويږئ تاسو تعلیم کړئ نه محترم دا یاد ساتي دا والدین چې دینو دا نعمت لاسانی دی دا دنیا کې یو پیر ملاویږي ښا بیا بیا نه ملاویږي بعضی روایاتو کې راځي د مور پلار ته فقطو سره د قبول شوی حجم را ثوابونه ملاویږي مور پلار ته فقطو سره هغه خلک څونه خوش قسمت دي چې مور پلار ژوند دي ساره ما خام ولا ګوري خدمت کوي مور پلار ولا دعاګانې کوي دا یاد ساته محترمو د والدینو کې یو سړی ټول عمر او غبانې ګرځي کنه دای حق نشي ادا کولی اباځي کتابونو لیکلي کنه یو تندې هغه خپل امور په وګکړې دا او په ابلغ په ثوابونه ور باندې کوي صفا مروه په وګباندې بوزي هر ثواب کې په وګباندې دا خپې سمترنا کې شي وي نو څنګه مینا مزدلفه ته روانه کړي په وګباندې به تاسو کو چې آیا ما د مور حق ادا کړ ورته ویلی شو د مور حق ادا کول خو پرې دوا ته چې کله دنیا ته راتلې او استاد مور تکم تکلیف وکنا د غیوي سړي کې حکم تانه دی ادا کړی الله اکبر کبیره یو نوجوانو د مور پلار به ډېر خیال ساتو واده یو
د واده نه بعد به نه مور خواته ډېر ورتلو نو ښځې وله په غوږ کې ګورار شروع کړ بعضې زنانه کمکلي ښه چې ته د هر وخت د مور خواته ورځې او د پلار خواته ورځې دا ته څه کې دا نوجوان ورته وایي د دې مور پلار په ما حقونه دي دا ښځه ورته وایي یو کار دی دا خو زما او ستا زندګي ده چې دا مونږ او تاسو په ګپ شپ سره تېروه نو ته چې ټول وخت مور ته ورکې او زیات وخت د هغې سره نو دا مونږ او تاسو ته به وخت کله میلاویږي داسې کار وکړه دې مور سره د حساب کتاب وکړه که نه چې د هغې څونه حق کېږي نو که لاک روپۍ دي که 10 لکه روپۍ دي نو بس دا وله په یو ځای ورکړه نو بس وړه خوا ته یې ځمه نوجوان وایي دا ښځه خو مې ډېره هوښیاره ده بعضې هغه چی که نه د ښځې هره خبره وله ډېره هوښیاره ښکاري ښه چې تا د مور پلار نه جدا کېدېږي د هوښیارتیا څه شو چې تا له د مور خلاف لیکچر درکوي لکچر دله درکوي دې کې د هوښیارتیا څه شو او بعضې جینکې زنانه دونه کمکلي خاوند د خوښ خاون تنخواه خوخه د خاون مزدوری خوخه د خاون پیسې خوخي خاون چې څه جوړه جامه راوړي هغه خوخه خاون که څه فروټ وغیره راوړي هغه خوخه او د خاون مور پلار نه خوخه او ډېر عجیب مینه ده ور مخال درانه ده خاون د خوخ دی وسره مینه ده او ګوره د خاون مور پلار دی هغه نه دی خوخه دا کومه فلسفه ده دا کومه ټکنالوژي ده چې خاون د خوښ دی او د خاون مور پلار دی نه دی خوښه دا خو عجیبه مینه ده هغه نوجوان وی ښځې خو راله ډېره قیمتي خبره وکړه مور سره کېناسته چې مورې یو خبره کومه لږ حساب کتاب ته وکړه چې ستا په ما څونه حقونه کېږي نو زه به تا ته بس په یو ټیم باندې هغه عمر روپۍ درکړم هغه مور لوی بچی کا مکل کېږه ما د مور پلار حقونه دا سر ته نشي رسولی کار څونه خدمتونه یې وکړي ده ورته وی نه خیر مورې زه پیسې در کوم هغه مور ورته وی دا خو ډېره زمانه شوې ده ما ستا ډېر خدمتونه کړي دي زه به باندې حساب کتاب وکړم نو تا ته به ووایم چې کله شپه راغلې ده دا مور یې اوده شوې ده دا دوی اوده شوې دی دا مورې غلې غونته راغلې ده دې بچي سره یې خوا کې په طلایې کې د جام نه لږې اوبه اړولي دې بچي ته چې دا اوبه د املا ته رسېدلي راویښ شوي مورې څه چل دی وکړه وی بچي خیال مې نه و اوبه مې څکلې ده اوبه مې راغستې نو دلته مې ټکره وواله نو اوبه رانه سوې شوې او مورې بیا خیال کوه یو طرف خو د طلایې لون شه دې بل طرف ته سملاسته چې بیا دوباره سترګې ورلې او خپ په خوب کې مستغرق شو دا مور بیا را پاسېدلې ده دې بل طرف ته لږې غونډه وغواړولې بس چې را پاسېدلې که مور ته کنځل او وینا چې خوب دې را باندې تباه او برباد کو دا نیمه شپه ده یو پیره دې راویښ کړم دا بیا دې راویښ کړم هغه مور دې بچي خو تا وی چې حساب کتاب دا خو ما حساب کتاب شروع کړ ما خو تا سره پاکي اوبه په بستر واچولې تا خو به یوازې ایک نه واړه بول نه غټ بول به نیم کو زما جامې به دې پسخا کې زما بدن به دې پسخا که یو پیره نه کله د شپې 3 پیرې او 4 پیرې او یو شپه نه 2 شپه نه څو میاشتې او څو کلونه ته به ما سره وې نو ستا به واړه بول لوی بول کوله نو ما خو ته یو ورځ نه راغلې چې اخوا مې ویشتې یاره ستا خو ټیم نه ټیم معلوم نه دی ښه بې ټیشن نه لګیا یو بې ټیمه لګیا یې ټیم نه دی معلوم نو ما به څه چل وکړه بچې ما به تاله طلایي هغه ګنده لرې که هغه کټ به مې پاک که طلایي به مې پاکه که بل پاک کمبل به مې دله راواغسته ته به مې په ګرمو اوبو باندې پاک کې تا نه به مې ګنده جامې لرې کې تا له به مې پاکې جامې واچولې بیا به مې ځان ته راجوخ کې نو دا خو مې حساب کتاب شروع کړی وي چا دې مې د سره نه دي اړولي پاکې اوبه مې د سره واړولې او ته دونه بمو ته وختې هغه بچې په خبره پوه شوې مورې معافي غواړم واقعي د والدینو حقوق دا څوک نشي ادا کولی ښه د چا چې مور پلار ژوندي دي که نه ای محترمو انتهایي خدمت یې کوې ګورې بیبیم پویه که د بیبیم در باندې حق دی زمونږ په دې معاشره کې 2 قسمه خلک دي
دا لږ مخکې مشران چې دي که نه دی پکې د سرړو دا بیبیانې کولې نه د ثوابې کې یو علاقه کې مې بیان کوو د ښځو حقونه مې بیانول یو بوډا بابا را پاسېده او غوسه شو مولوي صاحب وایي ښې راته اوږو ته راوخېژه وه هغه وایي چې بس دا ښځې بس خو هغه بعضې مشران اړو د دې قایل دي دا هم په غلطه دي دا هم په غلطه دي د بیبي یو خپل حیثیت دی خپل اهمیت دی خپل مقام دی او زمونږ د دې دور دا نوجوانان دی پکې مور پلار ته راشن وي بس دی وایي که دا خو ښځه ده نه د بیبي خپل مقام د بیبي خپل مقام د خویندو خپل مقام دا خپل رشتہ داري دي دا به پالل غواړي په دې وجه محترمو الله رب العزت فرمایي وبالوالدین احسانا د مور پلار خدمت به کوې ښېګړه به ورسره کوې که دا مور پلار ستا کافراني که نه وصاحبهما فی الدنیا معروفه د دنیا په کارونو کې خدمت به کې پیزار به ولې تالي جامې به ولې تالي خدمت به ته کې دارو درملې پتا باندې دي علاج معالجې پتا باندې ده نان نفقې پتا باندې ده ستا د مور پلار کافرانی نو الله رب العزت فرمایي د دې مور پلار په مخ کې با فلا تقل لهما اف اف قدر به نه کوي د خفقان کلمه به نه وایې رټې به نه وقل لهما قولا کریما د دې په مخ کې با ادبناک وینا وایې او د مور پلار الله اکبر واخفض لهما جناح الذل من الرحمه مور پلار په مخ کې به وزر کته کې نو وزر خو د انسانانو نی وزر خو د مارغان وي خو الله خو ډېر کریم بادشاہ دی وجیبه کلام دی وی وزر کته ساته که تاسو خیال کړي کله کله بعضې ښکاریاني هغې دا مارغه ولي څه مرغې ولي نو که تاسو خیال کړي کله دا مرغې دا په چره باندې ولګېده نو دا وزر داسې راکته چې ته خیال مو کړي یا په غونډه باندې ولګېده یا دا شرګه یا بل یو څیز داسې تنظرې مړز باز وغیره نو که تاسو خیال کړي دا چې په غونډه باندې ولګي یا په ګولۍ باندې ولګي دا وزر راکته کړي داسې چې ته مو لیدلي که نه نو دا وزر چې دا راکته کړي دا مرغې دا په زبان حال سره د ښکاري ته وایي چې ښکاري دا به ما ګزار وکړو زه ولګېدم زخمي شوم زه اوس د الوتو نیم زما د سیف دي ځای نشته نو وزر مې راکته کې نور ستا په رحم و کرم یم کالالۍ مې که دارو راته کې وزر یې راکته کړي اوس راکې ستا اختیارات دي ستا هو چې سره سره کېنو نو الله وایي ته وزر یې کته کا مور پلار ته ځان حواله کړه چې مور پلار تاسو څنګه وایي هغه شان به ژوند تېرو چې تاسو رانه خفه نه شئ ځکه که ستا نه دا مور پلار لاړله نو که ته بیا ډېرې چغې ووایې خو بیا واپس نه راځي محترمو د چا چې مور پلار ژوندي دي انتهایي خدمت یې کوئ او بل تاسو خوش قسمته یې مونږ خو په دې لاره باندې تلو مانځه ټیم نو الحمدلله تاسو ډېر ملګري راجمع شوي یې موږ ته الله تعالی ښایسته جومات درکړی دلته مشران لګیا و زه خو ورته وزېرېدم په دې ګرمۍ لګیا و جومات ته راویځلو خدمت یې کو نو دې ته خو زیارېدل پکار دي خو چې سپینګیري د جومات خدمت کوي او هلکان صرف د موس ټیم ته راځي نو دا مناسب نه ده ښه دا نوجوانان هم راځي د جومات صفایي کوي زمونږ د بانډجاسو کې یو جومات دی ناشنا جومات چا جوړ کړی کروڑها روپۍ پرې لګولي زه کله کله په هغه لار ورځم چې ورشمه نو هغه جومات د اودسونو ځایونو هغه پاک نه وي نور جومات کې بلا شي دوړې جالې پکې جوړې شوي وي داسې جوماتونه بیا خیرې کوي ګورې ښه اے نوجوانانو په موږ د مساجدو حقونه الله ښایسته جومات درکړی دی د دې جومات ښه خدمت کوئ د جومات ښه آباد ساتئ په ورورولۍ سره په مینه محبت او په مشورې سره الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي کوم مسلمانانو د ازیر جومات لپاره او بیا د کومو خلکو په وساطت سره په تعلقاتو سره ادونه ښکلې عالیشان د الله کور جوړ شوی دی الله دې دغه ټولو مسلمانانو لپاره دا صدقې جاریه وګرځوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سنت کوي ایماندار